وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. دا ملګری وی چې دا چاته ګردې لګول چاله ګردې ورکول یا د انسان اعضا وغیرہ ورکول جایز دي کنه. ما دي جواب کړو خو بیا می کټ کو ما ویزا تفصیلی جواب یو کوم چې هم ټول ملګری بیا پوي شي. ګوري جی د یو انسان اندامونه کاغذ ژوندۍ وي یا غمړ وي بل انسان داغه د جسم کې استعمالول کاغه مثال په پیسو باندې وي یا بغیر د پیسو نه وي نو دا د یو څو خبرو په بنیاد باندې دا ناجایز او صحیح نه دي ځکه چې نمبر 1 دا چې سړی داغه په جسم کې داسې بعضی شیزونه دي نو د دې مالک آیادې دی کنه دی لومبي خدا را چې دی با مثال کټکۍ با پریکۍ با را جدا کوي وته نو دې ته مسله ویل کېږي او مسله په شریعت کې ناجایز د چې انسان کټکې را کټکې او شلې را شلې او یا داغه نه سغه را جدا کې داغه نه اجزا را جدا کې نو دا ناجایز ده. دویم نمبر دا ده چې یو شی سړی چاته هدیه کوي گیفت کوي اتیا کوي او چاته ور کوي نو په دې شرط ورکول شي چې هغه شی مال وی مال او دویم نمبر دا ورکون کې سړی د دې خپل مالک وي نو دا د وصیت لپاره د چې سړی وصیت کوي نو کم سے کم چې د هغه مال وي او دا وصیت نشي کولای چې یاره مثال زماجي سندې د سیو کې دا دیو کې هغه کې الان کې دا مال دین نو د وصیت لپاره دا ضروری دی چې هغه مال وي او دویم نمبر د ملکیت کې وي. اوس یو سړی د خپل جسم نه فائدہ اوچتول شي د حق حاصل لې چې انسان د خپل وجود نه فائدہ اوچت کی خدا حق ورته حاصل نه دی چې د دې کوم دا وجود دی د دې دا به بل چا باندې د دې مالکانو حقوق ورکی او بل چا باندې خرج کی یا بل چاته هبه کی وری کی ورته نو د دې انسان د دې جسم اعضاء وغیرہ دا دې منتقل کول نشي بل چاته ورکول نشي چاته هدیه کول نشي بچا خرصول نشي. دریم نمبر داري چې د انسان کوم اجزا دي کوم جوارح دي د انسان لپاره دا د سره د الله تعالی د ټول جسم د الله تعالی در سره یو امانت دی او انسان د دې یو قسم له داسې دی لکه حفاظتګر نگران وغیرہ چې دې بر دې خیال ساتي او دې امانتدار هم دی نو اوس چې کوم سړی امین دی جوړ کو نو هغه تا چې چا سره امانت کې خود پیسې دی ورکې امانتدار دی جوړ کنو هغه په دې امانت کې خیانت کولی شي نشي کولی نو بدی کې تصرف او تصرفات او د اختیار انسان د بیان پاتې کیږي چې د امانت کې تصرفات کی د استعمال کی د ولګي د خرج کی د ختم کی نو لہذا څنګه چې امانتدار ته مونږ د شیزونو اجازه نه ورکو د کشان دې سړی تم د اجازه نشته چې په دې کې د امانت د شیزونو کې د خیالو کې او خیانت دیو کی سرور نمبردار چې انسان ډیر انتهایی قابل احترام او ډیر مکرم دی د وجود اعضاء د بدن نه جدا کول او بل انسان د ورکول دا د انسان د عزت د مکرم والی د احترام والی د خلاف ورزی ده. دیو جن فقهای کرامو د علاج معالجه او د شدید مجبوره په تور باندې د یو انسان اجزا وغیرہ اعضاء وغیرہ د استعمالول دا ممنوع ګرځولې دي چې څنګه یو ژوندې سړی دی او د هغه یو جز راخلی د هغه یو عضو راخلی د هغه علاج کول دا صحیح نه دي نو د کشان دي د یو مړ سړی اعضاء راغستل او د یو بل سړی علاج پې کول دا هم ناجایز دي دا څنګه چې خو بس مړ دی نو نه انسان خو دې ته خو انسان ویل کیږي دا نه چې انسان نشو نو دی وجنه د انسان د تمام اجزا او تمام اعضاء د دینه فائدہ غستلو د حرمت د دې سره وجنه دی چې دا مکرم دی محترم دی د دې پیش نظر د دې د داسې قسم هستی چې الله تعالی دې ډېر مکرم جوړ کړی دی ډېر محترم جوړ کړی دی نو د دې اجزا او اعضاء اغستلو خلک جسارت ونه کی او داسې ونه غني چې بس پدې کې بالکل یو انسان ډېر بهادر وګرځيږي او ډېر دلیر وګرځيږي چې په هر موقع به سړی رانی شي ولې ویزه ډېر عزتمن سړی ما او بس دا خو ډېر زما نوکر دی غلام دی او دا خو ډېر کمزوري خلک دی واسم بس د سیده عمریو دا خاصم بیکار دی او زه خو ډېر د دین کار کو بازار سړی به بل رانی شي او داغه نه به اجزا را جدا کوي نو خلک اسنه چې بده باندې دلیر نشي چې بس ډور ورزي او هر سړی رانی سي او داغه نه به اجزار نو دی وجنه په دې بنیاد باندې چې هر سړی به بیا وی چې زما کور کې خور به دا کمزوري د لری که بس دا دومره دغه نه کوي او اسې واده کوونه او دا بیمار ده د دینه
یاره دا پلار مې د سیم دی او دا بل روډ مې دی دا لګ نو جدا بیا به خلک دا هیلي بهانه برا شروع کی د دې د وجنه به د انسان عزت ختم شي پایمال بشي کم عزت چې الله پاک انسان ته ورکړي دي احترام ورکړي دي د مکرم ګرځولې دي محترم ګرځولې دي دا د شیزونه به ختم شي بیا نو دی وجنه فقهای کرامو د لار بیخي د سره بند کړل چې د انسان اعضاء و غیره دار د دینونو چې د دینه د مخ کې استعمالول نشي نو اوس د انسان اعضاء جدي کم پیونکاری دا کچه چرته دا جایز ګرځولې وي نو د ټول انسانيت ته یو لوی خطر او لوی تبعی برا جوړ شي داغه لپاره ذریعہ جوړیږي ځکه چې په دې زمانه کې کوم ماحول ته وګوري او د معاشري ته وګوري او دا کم بدنیتی ده په موږ تاسو ټولو کې او دا کم قسم غربت ته او کم قسم خلک غلاګانې کوي زناګانې کوي او سوک سکي بیا به خلک د خلک وړاندې به خلک رانی سي او لالي به داغه نه به اجزا جدا کوي کنه دا به خلک بیا دا وګڼي چې را بس راشه اوس خو شو کی مو کی ختم شوي او راځه بس ګردې خرڅوه خلک رانی سو لکه څنګه نن سبا ګورو ماشومان اغوا کیږي او کله سګي نو دا دې بنیاد باندې چې را بس یاره ډېر تکلیف ته او ګرده په شل لک روپې د بار ملته او بلاټ شل ته ماشوم ختم کمل ته په بار ملته لاړ شمه نو دا لار مکمل شریعت بن کړي بالکل دا جایز نه ده چې سړی د اعذار واغلی او دا ځکه چې به احترامي ور سره راځي او د دې سره تذلیل راځي بلدار چې بازار کې داسې ډیر شیزونه دي د انساني اعضاء وغیرہ چې داغه اعلانیه دی او کپټ خرڅيږي خو داغي خرید او فروخت په بازار کې به عام شي بیا اوس خو اگر چې باز زینو کې خرڅيږي سو ګردې خرڅوي زما خپل ګرده رب ویزه ګناګار مچيار سیمه داسې ډیر خلک ما ته راغلي دي او مانه ته بوسونم کړی دی یاره ډیر غریب يم ډیر کمزور يم یا فلاني ډیر غریب دی یا دي د نن زموږ دا مسله چیرې لګیدا چې وسړی داغه ویزه ګرده خرڅو مزه مالک ما مونږ ته ګناګاریږي هغه ویره بس ګناګار دي شمه د سو حکم دی نو دا عظیم ګناګار دی ځکه یو خو جسارت کوي به د څه کوي چې زړور ور روان دی په چې بس که ګناه د کار سره دی وجه نه ګناه نورم خطرناک وي دا علی الاعلان د الله ګناه کوون کې ګرځي د الله سره بغاوت کوون کې ګرځي دا خطرناک دی نو په بازار کې غوړي چې نه داسې خرڅيږي کپټ خرڅيږي ک قاره خرڅيږي اوس په پاکستان کې ډېری ګردي مردي خرڅيږي داغه نه موږ تاسو خبر نه اوسم خرڅيږي خلک د ګناه کار کوي او کچرته دا جایز او دغه وګرځي د بیا به خلک هیلي بهاني به جوړي کی او د یو بل سر براتاوي او دغه صورت کې بلګیاوي نو داخله ورزي او بیا خلک لوګړي نه حالان کې دې کې د انسان شرافت بزرګي احترام او اکرام وغیرہ دا ټول به ختم شته او پایمال شي به انسان پاتې نشي دویم نمبر چې دلته کم دا اوس نن سبا د غربت کم خلک دي غریب خلک دي نو ابو چیرې زما د خپل بچو خېړې ډکول او داغي پرورش کول دا کوم عبادت دی اول زما خزه او دي د بچی دي د شپک بچی دي او شپک مانه دي بخېټه مانه ګرځي او زما د ټول کور دغه زورګي او زوی ولا به برابر کم نو د دې خپل کور ضرورت د پوره کولو د لپاره بچی د دې خرید او فروخت به شروع شي بیا به خلک وای چې زما اسیم غریبی ما او یاره یو 20 लाख روپے 50 लाख روپے ملاویږي یو ګرده باندې راشه دی یو بچینه می ګرده وباسه نو خلک به خپل لوریان حواله کی خپل خلک خپل بچي حواله کی یا خپل خزه حواله کی دوه درې خزي می دی راشه اسیم بچینه وروړي نو راشه دسه مو کوجی ګردې به خرڅي کو نو جدا بډیر عجیب حالت به شروع شي نو د دې خرید او فروخت په بیا خلک د غریبې د لاسه به خلک خرید او فروخت شروع کی بیا دریم نمبر دار چې اوس کې وسړی وی چې راخدا خو ژوند دي دا خو ظلم شو نو دا مړې دی نو د دنه خو کې شو په دې خو کار دا ډېر ظالمانه خوې دی دا ظالمانه خوې برا شروع شي او دا سلا وارث مړي دي نو دا هغه نه خلک عذاب دي راجدا کوي او هغه په دنیا کې وخرسي او څوک پیسې کوي او څوک پیسې کوي نو د دولت په لالچ کې بعد د مال په لالچ کې بعد د غربت په لالچ کې بعد او دغه شانتي د خپل خواهشاتو پوره کولو په لالچ کې به خلک بیا څه جوړ شي نو د لالچ د پاره به خلک مړي دا به چې دینو خلک په مجره دا هسپتالونو ته وروړي او دا خلک په دې ګردي وباسي هم به ډاکټران بغلی شي او هم به چې خلک لشي او بیا به خلک مړي او کمړوي او یاره هسپتال ته رسول ضروري هسپتال ته رسول کدي بنشي کدا شي پلانې شي ډنګلی شي ته په دې صورتونو کې به ډېر عجیب کارونه برا شروع شي داغه بیا تلافي داغه بندول دا به نقصان شي سلورم نمبردار چې الله دې نه کې کچرته دا معامله دومره حد پورې لاړه نو بیا به دا مړو پورې خاص نشي کنه چې خلک مړو نه بیا خلک د وباسي
یاره بس مړې دی او داسې مړ شو راشي د ژوندې وي بچ کیږي نو داسې د معصوم خلکو بیا خلک مړ کوي چې والله مړ شو لکه اوس یو کیس ما ته راغلی و چې دغه سیاره دي کې موږ سوکو چې یو سړی د دیر کې کار کولو او هغه بجلی ونیو خو داغه په جسم باندې د څه قسم حالات نشته چې هغه چا وجلې یې مړ کړی وي خورره مور او پلار داوه کې دادی وجلې دي او ډېر خپل الکو نو اوس دې څه حکم دی نو ما یاره بس تاسو داوه داغه هغه مدالې تاسو به داوه کوي نو د دې دوباره خو شریعت گواهانی خو دي او د پوسټ مارټم ورته کړي په کار دا وځ تاسو ورسره کړي وغلار به اختیار کړي چې په کوم سره پته لګي او دویم نمبردار چې هغه خلک دي چې هغه د خپل صفحه کې ویډیو به کړي خلک به موجود دي خلک په گواہی کې راولي نو خبره به حل شي د څه خونه کیږي نو ګورې چې بیا به خلک معصوم خلک برانی سی وغه ته بهانه جوړي عمر کوي به نو هغه سره به څومره نقصان براشي دی وجنه د دې تفصیل نه تاسو اوس په خپل اندازو لګوي چې د انساني د اعضاء د پیوندکارې او د وجود نه حصے جدا کول او بل ته لګول دا شرعاً دا جایز کېدی شي شرعاً دا جایز نه دي نو یو سړی بل شي له ګردې ور کوي نو دا بالکل ناجایز ده او دې کې ګناوم ده دیو جن دې سره مثال مرګ واقع کېدی شي د یو نه دی روخ کنه ته یو بچ کې بل بو سره مرشي بیا باغې سره سکو او بل دار چې د ګرده ور کاغه به بل سره مرشي نو بیا بسکه مثال کے طور پر یو سړی د چا علاج کوي نو ډاکټر هم دا یقیني 100% نشي ویلې چیرې دل دا ګرده ورګو دی به د بده به پرېکو د کې به ګرده لګو دی به بیا پچم شي نو دا اغم ځن غالب سره خبره کوي خو یقیني تور نه ده بیا هم یقیني تور نه ده نو دی وجنه د اعضاء پیونکاری ګردې ورګول دا سينور اعضاء ورګول دا بالکل ناجایز شرعاً صحیح نه دي نه به ور کوي